د بابر اعظم د ټیم نه په لړ کېدو کې د شاهین افریدي لاس هم شته دی. دا خبره زه نه کوم، دا خبره کړې ده جی د پاکستان سابقه کرکټر باسط علي وایي چې د پاکستان ټیم نه بابر اعظم لرې شوی دی، نو پای کې د شاهین افریدي لاس هم شته دی. ډیټیل سره به خبره کوو. شاهین افریدي یو څو ورځې مخکې یو پریس کانفرنس هم راغلی، یو انټرویو هم راغلی و چې پای کې هغه د بابر اعظم د ټیم نه د بهر کېدو حواله سره هم خبرې کړې وي. په هغه هم ډیټیل سره خبره کوو. تاسو به کمنټ لازمي کوئ چې آیا دا حقیقت دی چې شاهین افریدي هم په پالیسۍ کې انوالو دی، په ګروپینګ کې انوالو دی او بابر اعظم د ټیم نه لرې کولو کې د شاهین افریدي لاس هم شته؟ نو تاسو به کمنټ لازمي کوئ. جی اصل کې چې کوم باسط علي دی د ویلي دي چې مخکې شاهین افریدي ویلي چې سوچ نه بی منا ہے. دوز هو ون سیډ اباؤٹ ریمووینګ بابر، هغه ټایم کې بابر اعظم د کپتانۍ د لرې کېدو خبرې کېدې، نو شاهین افریدي ټویټ کړو چې سوچ نه بی منا ہے. لکه بابر اعظم د ټي 20 یا د او ډي آی یا د پاکستان ټیم کپتانۍ نه لرې کول دا داسې شو چې لکه دې حواله سره سوچ کول هم منع دي. خو اوس چې کوم دی ټوډے د ویری ون انوالوډ ان ریمووینګ هیم، مطلب وای نن زمانہ کې نن روزو کې هغه سړی چې کوم دی په دې کیس کې هم انوالو دی، چا چې بابر اعظم لري کړی دی نو هغه هم د بابر اعظم ریمووینګ کې انوالو دی. لکه شاهین افریدي دی چې مخکې د ټویټ کړی و چې بابر اعظم د ایکسکلوژن بابر اعظم د بهر کېدو حواله سره د ویلو چې سوچ نه بی منا ہے، او اوس هغه سړی چې کوم دی د بابر اعظم د ریمووینګ کې هم انوالو دی. دا باسط علي ویلي دی. جی اوس تاسو دې حواله سره سره ده چې آیا واقعي شاهین افریدي دې کې هم انوالو دی چې هغه سلمان علي آغا یا چې کوم سلیکشن کمیټي ده لکه هغه هم پاکستان اسه انوالومنت کړي چې بالکل بابر اعظم د ټیم نه جی. نو ما پوینټ اف ویو سره ګوره باسط علي چې کوم دی هغه یو څو بیانات داسې جاری کړي چې هغه بالکل د بیانات هغه بالکل اړو مطلب د بیانولو قابل نو. لکه باسط دا ویلي دی باسط علي کچري وي پاکستان په ټری نیشن سیریز کې افغانستان له شکست ورکو نو دا به یو غټ اپسیټ وي. نو دا به څنګه اپسیټ وي؟ پاکستان دومره کمزوري ټیم دی. اپسیټ اصل کې هغه ویل کیږي چې کله یو ډیر کمزور ټیم یو ډیر تکړه ټیم له شکست ورکي، لکه د کینیا ټیم انګلند له شکست ورکي، د آیرلند ټیم استرالیا ته شکست ورکي، نو د اپسیټ ویل کیږي. نو پاکستان او افغانستان کچره مقابله کمپیریزن مونږ وکړو نو کچره مونږ د افغانستان ټیم په مضبوطه مواچو نو د پاکستان ټیم خو دومره کمزور نه چې ته د غیله اپسیټ وې کنه. خو باسط علي دغه لکه اوس دا بیان هم جاری کو نو زه د دې خلاف یم. لکه باسط علي چې دا کومه خبره کړې چې شاهین افریدي د بابر اعظم په ریمووینګ کې انوالو دی، نو دې کې څه ریالټي نشته دی. لکه شاهین افریدي څه کوچ نه دی، څه کپتان نه دی، نه د کپتان رائټ هینډ چې لکه کپتان ولا وایي چې لکه یا سلیکشن کمیټي ور سره مشوره وکړي چې لکه بابر مونږ لري کو شامل کو نو دی ولا وایي نه چې لري کوي. نو زما په خیال دی کې د شاهین افریدي څه کردار نشته دی. خو بیا هم تاسو دې حواله سره سره دی تاسو څه وایي چې آیا باسط علي په حق لري؟ باسط علي خبره کوي کنا سے شته یې وشته ده، نو کمنټ لازمي وکړئ.